دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلۍ. هغه د شپېلۍ आवाज بداسي. الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او په هغه आवाज به ارڅ ختم شي. نن خطا یریږي د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه. د اسرافیل د یو شپېلۍ आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. د اسمانونه دا به څه شي؟ قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یوم یجعل الولدان، اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګری شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان بس سپینګری شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوګرځي. او کان وعده مفعولا. اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي، که چې قیامت خو به آینده راځي. نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا. اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی. نو عرض مې دا و چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاویره یو. کم شي په دې ملک تاسو ګورئ، مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وی، چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وی. کنه جی مونږ په دې هوس. نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي، پته نه لګي چې کوم ځای به دې زماری نیسي، کوم ځای به دې. نو ځکه دی وایي چې اے عاقله وګونی سماتا مرګل پریدي سړی خپل رضا تا. د اجل سوار پتاخ بدل راشي ناگہان بتالا شوایم تا تخت بناستے سلطنت بلگے درئی او دی گڑگڑو نہ بدی ناگہان بدر باندے ہائی ہوئی جوڑ شی. دا اجل سوار پتخت بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تا. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به نه لیدل هیچاته. اوهو په لاره به روان وي، دفتر کې به ناست وي، د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته. چاته به خیال وي د هغه مرۍ کرک کې ماتې، گردن توڑ بخار ورته وشي، اورمېږي مات شي، نیغه تختۍ خوځېدی نشي. خدای داسې نشي کولی. تو څه خدای دی. هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو، یو
افسر د پاکستان ناغا جنازه چې کېده نو د دې لری ولاړ جنازه یې ونکړه. خیر چې ما تر عملو شمال ولی او دسته نو وی خندل وی رجی بس برابر نو من مالی او ټکه در تکوما زه چې بجلیګر کېو منو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبخي هغه یو بل سړی ته आवाज وکړ ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن مستوزګار نه نو د قیامت فورزي بستا بخنه تم خدای وزګار نه. نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بستا بخنه تم خدای برابر نه وي. څنګه چا سره وکړه غسی بدر سره کی نو عزیزانو عرض میں داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي یو د غرور بچي او بیا په پاکستان کې خزه مغرور اډو څوک منم زکنا چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډای پالوتو مولي دي او د ډېرو خلکو ګوډای می په کانټا کې دو مولي دي. عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کوم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار دا دے چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعات تیراوي چې راشه او قران کې ورته سورته برات روباسي. سورته برات هغه سورت ته چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه د لیکل. قران کې د ټول سوراتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم د سورته برات په سر کلمه نه د لیکل. چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملې ده. نو په دې صورت کې ټول بحث او بیان چې د خدای د قهر او د غضب دی. نو قهر او غضب او رحم چې دا دواړه یو ځای کې دي نشي. نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه دلی کړي چې دې کې د خدای د قهر باس دا سورته برات ورته روبا سید خپل منبرانو ته او ورته وای راشه په دې دواړه لاسونه کې دا اول خدای او ورپسې دې سورته برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سینټ ته ووټ ورکړې ما ته پیسې نه دی اغوستې. نن ستا د ملک د منبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سمه منډۍ لګېدلې وه منبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ متاله ده. پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمانم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي پرون دا مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګي. او دې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلي دا بے حیا
دین پس بم تخپل منبر ته چې زما دا کار دی لګیو چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړې پرون ستا ښځې ولا ووټ ورکړی دی او دی منبر شوی دی نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي داسې ده که نه پرون منډۍ لګېدلې وه زما عزیزانو عرض مې داو چې نن تغاوره په دې چې زه منبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بلې اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي خدای داسې کولی شي که نه نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا پلاس کی وی او غشه دی پسینه نه نوځي نو عزیزه بے اقتدارم الله ستا پسینه غشی نه نوځي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راځي والقبر صندوق العمل او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې سدي کړی وي دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی اب محفوظ پراتی د دې وجنا خیال وکړئ فکر وکړئ لنډ غونډه وخت ډېر لنډ وخت پوی بم نه او در باندې به مازیګر پوی حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کني مشپه خښ کیم پاغه باندې په قبر کې زیړې مازیګر نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته روانه کې بچ وړې بچ ما تیر جمعه تاسو ترس کړو یو نواب هغه نه لزر جیره بزمکا یو خوار غریب نه تاسو کو ورته لکه ستا سمر ازمکا دا نواب صاحب چې سمر استاد چې سمر زمانہ ویلو چې سمر زمانہ استاد دومره زمانہ ورنویني سي زمام رزمکه ستا کم ځای کې په دې علاقه کې خو د بل چاډو زمکه شته نو ستا کم ځای نه پته لاس نه نوابونی و دیره ته بوله و نواب صاحب دې ځکه ستا څومره زمکه ویل دونیم غزا نو ویل اصلي زمکه خدا د ستاو زما خو چې دلته څومره ستاده دمر زمام ده دا د دنیا زمکه خو د دنیا دی دنیا ته پاتې کی اصلي زمکه دی دا چې ټول عمر بچرته تیرې کنه ویلو بل خو دلته زمام دمر ده چې څومره ستاده نو اصلي زمکه ستا دونیم غزا ده نور زمکه د چا دي جګیرونه د چا دي جیدادونه د چا دي هر څه د خدای مال دی او خدای ته پاتې نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپل بدو خپېمان شي احساس ورته وشي چې دا ما بد کړی دي دیتا توبه وایي وګونو نیولو تا پوزه پس مکه راخکلو تا دیتا توبه نه وایي په خپل ګناه او په خپل بدو خپېمانه کېدل دیتا عزیزانو توبه وایي اوس دی آیات تراشي انما التوبه په تحقیق سره خبره دا بل نه ده قبول د توبې چې دی علی الله په خدای باندې
اوس علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله د توبې قبلول ستا د توبې قبلول چې دی هغه خدای په ځان تفضلا لازم کړي. خدای وایي ته چې دړنه توبه وباسې نو په ما لازمه ده چې زه به قبلوم. اوس د چا توبه یعملون السوء بجهالة چې هغه عمل بدو کی بجهالة پنا پوهه. ما تیر جمعه تاسو ته تفصیل بیان کړو چې ناپوهی وای دیتا چې سره سره د عقل د ګناه په ټیم کې هغه نه عقل سلب شي، عقل تلار. اوس د ګناه په وخت کې چې عقل باقی وي او ګناه درنو شي یو دا صورت دی. یو د ګناه په وخت کې عقل سلب شو او ګناه درنو شو یو دا صورت. قرآن کریم دا دواړه صورتونه بیان کړي. په ګناه قادر شو شپدا ځان لا کوټه ده ځوانه خزه درته پردای کوټه ترانه نه و څوک نشته دروازې ټولې بند څوک نشته. استاد د نفس او د خدای د یری مقابله ده دی. تشپاړه سنه قادر په ګناه چې سکه دې شپه کې کولې او تاول چې نه د دې جواب ورکول به بیا ډېر ګران. جواب به څوک قرآن کریم فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان. چا چې ګناه په دې نیت پرې خو چې بیا به جواب نشم ورکوله دې سړی له به د قیامت په ورځ اعلان شي چې دله دوه جنت ورته. دې په ګناه قادر او رستو. قرآن کریم فرمائی چې همدا دو جنت به که نور بمی. الله فرمائی ومن دونهما جنتان د دې دوه نه سوا نور بم ډیری او دا دوه به انعام وي دته چې په ګناه قادر شوي او ګناه دې پرې. دا ډېر ګران کار. او زه جمعات کې ناست یم او صاحب سړی راغی او وی چې مولانا صاحب دا 2 لک روپۍ دا جمعات ته تاسو دلته طالبان دی او کنه دا ډېر ګران کار دی هغه ته ټینګې ده سوا د خدای د فضل نه په بل شي باندې دا ډېر ګران کار. دغه وخت کې نه په تسپور اټینګېږي نه به په مولاتوب راټینګېږي نه به په پیرای راټینګېږي نه به په بزرګای راټینګېږي. 2 لک روپۍ هغه نه اخیستل مصلی له درته راوړي دا ډېر ګران کار. څوک شته چې دا یې رد کړي؟ داسې اولیاء الله او داسې بزرگان په دې ملک کې تیر شوي دي چې نن نه 20 کاله مخکې 50,000 روپو ته لته ورکړه ول تا زما د کور روټۍ وخوړه که دا زه اوس والمه دا پیسې نو دا به د روټۍ وس شي. او قرآن ویلی دي چې روټۍ په چا خورې نو د خدای د پاره به خورې. نو په قرآن په دې آیات به مې عمل را نشي. داسې خلک زوت بس مونږ هغه نه
چالتا مړې پروتي ویرونه کی هاي 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 دا غمړي په کور کې مونږ روټای خورو دا غمړي په کور کې مونږ چایس کو دا غمړي سلويختي او د جمعرات په ورځ چې ورپسې ختمونه کوي مونږ هغه روټای خورو نه تاسو نه خورئ سلويخته لځي کنه سم ګيري ورته ګمنس کړي را ګمنس کړي چرته دی لګا چیلم دې کارډونه چاپ کړي فلان صاحب کا چیلم ہے تشریف لیا تاسو خیال هغه ځای کې ستا که وبم د دې ځای نه تېرې شوې نو کاکا ته انسان نه ځکه انسان څه ته وایي چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي انسان دې ته وایي هلته به ستا اوبه څنګه تېرېږي طالب خوراک زمون ته غرونو کې تاسو ګورئ مړی چې اوچت کی او دیره ته روان کی نو دا ښځې ورپسې راوځي نو دوی مخونو نه تیکې والوځي په مخ والو نو نیم خلک جنازې سره روان شي او نیمو خلکو ته وریجې کېدي په ځمکه خانکونو کې نو یې په وریجو اخته شي وخوري هلته هاي 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 او دوی دا دانوړی په خوله نه باسي و دا څه د سړي زامن دا د سړي زامن دي خدای پرستی توبه استغفار په دې زناورو کې وګورئ چې د زناورو یو جنس مړ پروت دی سپی مړ پروت یم چې نور سپي ولا راشي او داسې سپېږمې وروړي نو سر ځوړند ونیسي تجربه وکړئ مرغۍ مړه پرته وي دا نورې مرغۍ ورته راشي داسې ورته سرنګون ولاړي په مونږ کې د زناورو مراحل هغه احساس هم نشته وختي ما نه چا تپوس وکړی چې دا جنازې سره قرآن چې وړي دا ښه کار دی که بد کار ما ویل لکه رواج دی اوس څه درته ویلی تپوسونه مه کوئ دې ګریوان کې وګورئ خپل ضمیر سره محاسبه وکړئ قرآن زستا جنازې سره وړم په دې به ته بخلی کېږي جنازې سره وړل خو پرېږده چې دا قرآن په دې سپېږمو کې درته کېږدم په سپېږمو کې او خخ دې کوم او زه درنه واپس شم او ملایکې درته راشي ته قرآن خپل مقام دی او تا راکېنئ پیغمبر فرمایي په داسې شکل کې ملایکې